السلام علیکم. پښتو متل دی وی میږي ته چې خدای په قهر شي نو وزرې ولا ورکي. نن په القادر ټرست کیس کې په اډیالا جیل کې پرویز خټک د عمران خان خلاف گواهی ورکوله او چونکې ته د دروغو گواهی ورکې او بغض دی یا د چا په دباو کې ورکې نو بیا ستا ډېر بد هلي. هغه چې وی راغی نو سیده عدالت ته راغی او سیده روسټرم ته ورغی، سترګې ټیټې وي، رنګ یې تک زیړو رپېدو ټول. په دغه وخت کې عمران خان هم روسټرم ته راغی نو د عمران خان ته نه کتل، پرویز خټک لاندې کتل. وکیلان ته چې پته ولګېده چې حالات ډېر خراب دی نو دوه وکیلان راغله مخې ته ورته ودرېدل او چې کم بیان یې ورته لیکلی و ای زر ضروري. په دغه وخت کې ورته عمران خان اواز وکړو چې څوک یې د شاته ونیسي چرته پرې نه وځي ځکه دومره بد حالې دی. او بیا زر د عدالت نه ووتو او سترګې میلاو نه کړې او لاړو. دا ټویټ اوس مشال یوسفزی کړی دی کوم چې هلته کې په اډیالا جیل کې په دې کیس دوران موجوده وه. دا د دروغو خلک راوسته، جوټي ګواهیانې ورکول، د دې نه هیڅ نه جوړیږي. خو د دې نه د خلکو د دې فرسوده نظام نه نفرت سیوا کیږي چې د یو حقیقي لیډر، یو پاپولر لیډر سره زموږ د ریاست څه انتقامي کارروایانې کوي نو دا ټول خلک اینی او دا نفرت چې دی نو دا ډېر خطرناک دی چې د ادارو او د عوام په منځ کې کم نفرت او دا ګیپ را روان دی. د خدای دپاره عقل نه کار والی. مخکې مونږه ډېر نقصانونه خوړلي دي، بیا چېرته مونږه نقصان ته لاړ نه شو چې دا پاکستان دی نو مونږ یو، چې پاکستان نه نو هر څه به تبای. الله دې زموږ پاکستان په خپل حفظ و امان کې وساتي، خو سوچ پیو کې په سوچ کې څه ګناه نشته.